السلام علیکم ګرانو کتونکو دې تفهیم ګرانو کتونکو نو ښار کې د خیبر پښتونخوا حکومت د طرف نه ګډ ګورننس پالیسۍ تحت داسې اقدامات شروع دي چې هغې براہ راست خلکو ته ډېره غټه فایده وررسي. تاسو ته چې دا ښکاري دا د ازاخیل پایان کې د ډېر خطیر رقم باندې جوړ شوی رورل هیلث سنټر مقامي هسپتال چې د دې ډېر لوی عمارت پیرامیډیکل سټاف دی کې موجود تمام سہولیات دا د 12 کالو نه دا بندو او د 12 کالو نه دغلته د لارې تنازعه وه او بیا پکې چا دلته سپي نه واخیستې نو د هغې وجې نه خلکو ته یې څه فایده نه وه. ډپټي کمشنر نوښار په دې باندې کار وکړو او د هغې کوششونه وو چې مقامي عمایدینو سره چې کوم خلک په دې کې انوالو او د څه وجوهاتو نه بندو نو هغه مسله یې حل کړه. د رورل هیلث سنټر د دې هسپتال نن باقاعده افتتاح شو او 12 کاله پس دا هسپتال چالو شو. د خیبر پښتونخوا حکومت ګډ ګورننس پالیسۍ تحت د ازاخیل پایان خلکو دپاره دا ډېر لوی یو سهولت هغوی ته میلاو شو. موږ چې ګورو نو هسپتالونو حالت د تېر څه وخت نه انتهایي خراب و. دغسې که ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال و هغه هم ابتر حالت کې و او بیا رورل هیلث سنټر چې وي نو هغې نه هم کبابخانې جوړې وي. اوس د صوبایي حکومت د پالیسۍ چې کوم عوامي جنډا شروع شوې وه د دې حکومت او ګډ ګورننس پایدارو کې بهتري راوستل د هغې نه پس د هسپتالونو دا شکلونه جوړېږي. دا تاسو وګورئ لکه دا یو مقامي رورل هیلث سنټر دی. ته به نه وایې چې دا مقامي یو وړوکی هسپتال دی. دې کې لیبارټري شته، دې کې ډاکټران، دې کې پیرامیډیکل سټاف او عمارت یې ښه ډېر لوی وسیع وریز عمارت ورسره پارکینګ دا د تېر څه وخت نه بند و. نو د دې کولاوېدل د دې مقامي خلکو دپاره ډېر لوی یو سهولت هم د هغوی لاسته راغو او زه ډپټي کمشنر نوښار د هغوی ټیم ته خراج تحسین پیش کوم. بیا زمونږ چې کوم دلته مقامي منیز پی ایس دي نو هغوی د خراج تحسین مستحق دي چې د ادارو بهترۍ دپاره انتظامي افسرانو ته یې فری هیډ ورکړی دی. مونږ وکتل د تېر څه وخت نه په دې نوښار کې چې مختلفو ادارو کې چې کومو کې به سیاسي مداخلتونه نو دا خو نشو ویلی چې 100% پکې ختم دي خو 80-90% پورې بهتري راغلې ده او د هغې اندازه تاسو د دې ازاخیل پایان رورل هیلث سنټر نه هم ولګوئ او بیا ورسره تاسو د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال نوښار د هغې هم لږه دوره وکئ. هغه هسپتال چې یو کارخانه به ترېنه جوړه وه، مصري خانه به ترېنه جوړه وه، هغه به هم ترېنه ښه وه. سټاف پکې نه معلومېدو، ډاکټر پکې نه معلومېدو، پته یې نه لګېده. د هسپتال شناخت یې روښ شوی و. هغې کې نن اردني په اردني سیټ باندې ولاړ دی او کلاس 4 د کلاس 4 په سیټ باندې ولاړ دی او د ډاکټر پته لګي او د نرس او د ټیکنیشن د هغې پته لګي چې دا فلانې فلانې سړی دی، کارډونه یې باقاعده چولي او دغه بهتري ده. او زه د خپل ایم پی ایس ته بیا مقامي چې کومه انتظامیه ده دوی ته دا وایم چې دا د ټولو نه اهم شی د دې خلکو له فایده ورکولو والا څیزونه چې دي نو هغه صحت دی او تعلیم دی. که په دې دوه څیزونو باندې زموږ د دې حکومت بیا د انتظامیې کار وکړو نو هغه ښکاري او د هغې فایده به خلکو ته یو خلک به چغې وایي چې دې حکومت څه ښېګړه وکړه. باقي داسې مسلې دي چې ډېر زیات مونږ ګورو چې د هغه پخوانی د ټیپو او د ډانګو سیاست نو هغې کې به خلکو ته فایده نه وه. یو مخصوص ټیکهدار مافیا هغوی ته خو به فایده وه خو عام طبقه هغه متاثره وه او د هغې غټ ثبوت ستاسو د هسپتالونو، ستاسو ټویلونو، ستاسو رورل هیلث سنټرې وي او نور داسې چې عوامي کوم څیزونه و نو هغې کې تاسو ته ښکارېدل چې د هغې نقصاناتو چې کوم هغه انفرادي کارونه کېدل. نو موږ دا وایو چې دا نن کوم ازاخیل پایان کې د رورل هیلث سنټر کولاوېدل دا یو ډېر غټ سنګمیل دی. د صوبایي حکومت د ضلعي انتظامیې چې کوم دې کې کوشش وکړو ډپټي کمشنر نوښار زه ورته په دواړه لاسه سلوټ پیش کوم. افسران راځي افسران ځي. مونږ دلته کې ډېر افسران کتلي یا الله دې ساتي هر چا د خپلې حصې کار کړی دی او افسر هغه له چې څومره اختیارات ورکړی شي او څومره هغه ته فری هیډ ورکېږي نو هغه شانتې هغه کار کوي. زموږ ډپټي کمشنر نوښار عرفان الله محسود صاحب مونږ که وګورو نو د دې نوښار سره ډېره مینه وکړه. ستاسو د دې نوښار په مین روډ باندې دا کوم یو وړوکی غوندې پارک چې جوړ کړو یو یادګار په طور باندې مونږ ته پته لګېدلې ده چې دقسې پارکونه داسې ځای نه په رشکۍ کې، خیرآباد کې، پګو کې په روډونو د پاسه دا نور هم جوړوي. ورسره چې کوم سکولونه دي
هغې باندې هم توجه ده او دې سره د رورل هیلث سنټر دا یو ډېر لوی کار دی او زموږ غریبه طبقه عام پولیس عام سړی هغه دې ته ناست دی. دا چې تاسو کوم هسپتالونه ګورئ دا کوم مناظر چې تاسو نن ګورئ د داخلو عام طبقه عام خلک نن خوشحاله وو. ډیپټي کمشنر نوخار او صوبایي حکومت زموږ ممبران د قومي او صوبایي اسمبلو ممبران هغې ته دواګانې